یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان راوړي لا یحل لكم ندی حلال ستاسو د پاره ان ترثوا النساء کرها چې تی زور زبردستی وارثان جوړ سي د زنانو ولا تعذلوهن او تاسو دروي مینسی لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن چې دی ولاړ سي او تاسو ته هغه مال درکړي چې تاسو کړیو الا مگر دادی ایاتین بفاحشه مبینه چې کلا اور واضح بحیائی بدی کی راسی وعاشروهن بالمعروف اور ډیر شایسته زندگی د زنانو سره تیر کی فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا اور کچیر یو شی تاسو ناخوش یوي قریب چې هغه شی ناخوش هم وي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هو سکتا ہے چې الله رب العزت باغ کی ډیر لوی خیر یې شي تاسو د پاره عزیزانو د سورۃ النساء آیت نمبر 19 دی په دې آیت کې الله رب العزت د زنانو څخه حقوق بیان کړی دي خاص طور پر هغه زنانه چې هغه میړه مرسي او دا کندسي دا هغه د لپاره څه حقوق دي الله رب العزت فرمای چې لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرها د شذ زور زبردستی وارث بنظام نه جوړه زور زبردستی وارث درې صورتونه دي یو خدا دې د زنانه سره نکاح وکړه کندسو بس نکاح وکړه کله اسمش خلک وای خامخا به ورور ته چنه خامخا به وراره چنه ما پیسې ورکړي دی راوړم می دا وس به خامخا زما او زوی زما ورور زما واکا زما خاله او زوی پلان کې خامخا به چاته چنه دا شریعت نه دی دا پښتونوالي دی او پښتونوالي او په شریعت کې ډېر لوی فرق دی عزیزانو دویم دا چې د هغه شی سره زبردستی وارث نه جوړیږي دویم مطلب یې دا دی د زره د بل چا سره نکاح وکړي او بیا د نکاح بعد چې کوم مہر را روان دي پیسې را روان دي دا نن ګرځ شروع دي کنه کونډي واخې په لکه روپۍ باندې ورکي او بس د 50 روپو شان ورکي انور پیسې حضرت مالک دي د انور پیسې حضرت استعمالي ناجائز او حرام طریقه د لا يحل لكم درېمه طریقه دا ده چې زنان خپل په کور کې کښېني بس تا یو زوی دی و د لور د بسته په دې کور کې کښېنه بس تا د پاره اجازه نشته چې ته نکاح وکړې د دلالت شي چې دا زنانه مړه سي چې 100 روپۍ ورسره دی هغه به هم مال راسي په میراث کې چې کوم حق جوړي هغه به هم مال راسي لہذا د کونډې په باره کې په دا درې سره طریقو کې یو طریقه حلال نه ده کونډه چې څنګه کونډه سوله هغه ته اختیار دی زور زبردستی پر څوک وارث نه جوړیږي هغه ته اختیار دی چې د هر چا سره نکاح کوي او نکاح کول پکار دي زموږ په کورو کې هم عام طور پر د زنانو په آپس کې جنگونه یا خطرناک قسم مسئله مسائل هغه وخت پیدا کیږي چې په کور کې ځوان کونډه ناشته او نو ودیږي او نشي او ډیر سپیشلیست زنان زموږ دوی زه پر زوی باندې سر سپینوم پر زوی باندې سر سپینوم مطلب دا دی چې زه بس پر دغه زوی تناسم چې ډیر ځوانيږي عمر دیږي بیا به د واده کیږي بیا بس ما مشهور زما بکوري دا د شریعت سند عزیزانو او زنان شذ لپاره دا دی چې هغه نکاح وکي دا د دې مطلب دی دویمه خبره دا ده ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الله په کور کې هم بندوي په کور کې هم بندوي د نکاح اجازه ورکي په دې لالچ کې لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن چې کوم مہر کړی چې هغه برته مال راس زنانه په کور کې کښېني اور تنگی دومره تنگ کې چې هغه ما الکه نو خامخا به خلا چې هغه صورت کې به پیسې ورکړي اته چې په مہر کې کم پیسې ورکړي دي هغه برته د زنانې سواخي الله رب العزت دا صورت هم جائز نه دی او دا خبر هم په یاد ذهنو کې یاد وساتئ کم چې کښنیان د زنانې سره نو خدا هم مسله ده د کونډې سره چې کم کښنیان سره دي د دې ساتل ډېر لوی عبادت دی اور خلک کونډه کوي ا بچان نه کوي در وہ کالو پر بچان د مور سره ور سره خرچه به پر وارثانو باندې کې وارث خرچه نور کی عدالت په د وارثانو سره اخی اور کچيري بیا هم هغه کار نه کې د حکومت وخت دا اختیار لري چې هغه گرفتار کړي اور د علاقې مشران دا اختیار لري چې دا هغه سره په زور زبردستی پیسې واخلي او د کښنانو ته ورکړي اور د وہ کالو سباده یا د 14 کالو سباده چې کوم کښنان دي دا غو مرزي ده هغه د مور سره وخت لري که د پلار سره وخت لري کې پلار ژوندې او طلاق شوی کمړو بیا د وارثانو سره چې وخت لري هغه به د سامونو اختیار دی الا ان یاتینا بفاحشه مبینه زنان چې په یو غټه فاحشه او زنا کې مبتلا سولا بیا تاسو د پاره اختیار دي چې د کور یو باسي او بل چاته ورکوي چې ارزه او دوی بیا تاسو د پاره اختیار دي یا بیا په کور کې بند کشر دي میل کوچ یو خطا ولاړ نشي وعاشروهن بالمعروف د زنان سره د شایسته طریقه باندې ژوند تیرول
ما مثال درکې چې د زنانې سره به وخت داره کم تېری کې له سفر کې چې روان د دوستانو سره وخت تېری د قانون ژوند د زنانې سره نه کېږي او د قانون نظام د زنانې سره نه کېږي. حضور علیه السلام یو دی محبت خامخا حضور علیه السلام نه نکاوي دي دوی منځ دي لیکن محبت د عائشه سره دی رضی الله تعالی هغه مخ روان رضی الله تعالی عنها. د چا په زړه کې د چا محبت دی زنانې غزيات سو هغه څه قابل مؤاخذه او جرم نه دی لیکن عام طور پر وعاشروهن بالمعروف د زنان زموږ خلک د زنان سره ډوډۍ نه خوري. دا هډیر د پیغور خبره ده د معنی سره ډوډۍ خوري ته یقین ساته زموږ د پښتنو دا رواج دی چې بالښت خپل نه راخي په کور کې د معنی موجوده ده ته بالښت راوخستي یو بطنی او به یو لوټه او به هم خپل نه ډکی وای دا پیغور دی دا عیب دی ته په کور کې زنان استاو ته څومره د شریعت او د اسلام خلاف. وعاشروهن بالمعروف ومعروف طریقې سره. ډاکټر عبدالحی رفیع رحمت الله علیه قسم هم درته وکړ شیخ الهند رحمت الله علیه قسم زموږ بزرګانو دغه څه حضرت تھانوی رحمت الله علیه د چا دوی اندوانې راوړې حضرت تھانوی رحمت الله علیه 2 مهینې وي 2 اندوانې راوړې دواړه برابر په وزن کې حضرت تھانوی رحمت الله علیه راولار دواړه په مابین سکاټ کړي یو نیمه یو 2 نیمه یو ځکه 2 نیمه یو ځکه جلا نیمه چا ورته حضرت دواړه اندوانې په وزن کې برابر دي یو اندوانه یو ته ورکه بل اندوانه بل ته ورکه دا د سره کاټ کې هغه نیمه دلته کې دا نیمه دلته کله نیمه ورسته حضرت تھانوی رحمت الله علیه په وزن کې خو برابر دي په خوند کې خو نه دي برابر دا سینې چې دی وی خوند بیکار دي بل خوند سمي او ناجایز او زیادتی وسی لہذا په خوند کې هم برابر وو دغه توای وعاشروهن بالمعروف. حضور علیه السلام د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره تر کوم ژوند تیر کړي حضور علیه السلام انتقال یا د حضور علیه السلام وفات د عائشه په غوږی کې سوې دي. بهرحال دا ډېر غټ عنوان دی. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله کله په زنانو کې تاسو یو شی مخصوصه کی چې هغه تاسو ته ډېر بد معلومیږي هو سکتا ہے الله پاک کې خیر شي. در گزر والا معاملہ شزه د ټیړې پستی سره چپه پښتي سره پیدا شوی ده صدقه دو کوشش کې طلاق و پیدا کیږي. زموږ علما فرمایي خپل سره کوشش یو اسمان نه چته کیږي او د زموږ چې کوم ماحول ده د خیرت هغه پر روډو پر چوکو پر دې ځای خلک ښکارا کی پر ماینه باندې غیرت ښکارا کول اکثر خلک لیکي دا بے غیرتی د غیرت نه دی. الله تعالی